نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا صدق الله العظيم سورة الفرقان نور لسم پارا 15 نمبر آیت مخی رکوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بیان شو اس پدی رکوع کی اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی گی چدا دوارا دا ایمان بنیادی اصول اللہ رب العالمین دا خپل وحدانیت دلائل بیانے تاسو گورے اللہ پاک دا سور سنگارا غندوی او سنگ اخبروی پا وقت سحر کے کلچش پتی رشی رانا لگی دا سور خور وی دین بعد چکلا نور را خیجی دا سور را غندی دادا اللہ رب العالمین قدرت تے چھ سور خور وی او بیا سور را غنکی او بیا دا زوال نباد دا سور بیا خوریگی تردے چنور پریوزی نو سور ٹول راشی او نور پناشی اللہ پاک گفتے وی نو پتاسو باندے بے دا سور ہمیشہ برقرار ساتلے یا اللہ جل شانہ فرمائی دا شپم استاس دا پارا دا پردی پیدا کڑا و رزم دلا دا آخوب میں استاس دا پارا دا آرام اگرزو چپدی کی تاسو دا مشن و رزم استاس دا گرزی دو دا پارا پیدا کا چپدی کی تاسو دان لقبل رزق کو لٹو یا میں پتاسو باندی دا باران نا اڑان دی ہواگان راوستی چی دا تاسو لخوش خبری در کی چی باران را روان دی ہوا اولکی دا او بیاد اسمان طرفنا دمر مزیدار پاکی خیستا ابو را اوروی پا دی ابو باندی ساس اغشاڑی او کچھ ازمکی را زرمونشی دغه وبستاسو د انسانانو او د زناورو د پارس کاک وګرځي دا وبنازل ول هواګان راوستل ورځ او شپه راوستل سور راوستل نور راوستل دا قسم قسم مثالونه د پارا دي چې تاسو په دې باندې نصیحت حاصل کړئ ایمان وروړئ او بیا جی مشرکانو دا نبی علیہ السلام پر رسالت باندې اعتراض وکړو نا اللہ پاک فرمائی کمان غختل نما بہر یو کلی تا پیغمبر را لے گلو لیکن ما ان غختل دا طول خلق دا پارا دا قیامت پوری میں اخیرن نبی صرف یو پیغمبر را لے گلو دا زما غختلو یا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی کہ ندی کافران و سرا جہاد باللسان اکا تفسیر بیزاویلی کی وجاہدہم بھی جہادا کبیرا دبی سر جہاد اکا لوی جہاد جہاد کبیر نہ مراد وَدْلُ علیہم زواجرہ بیتد اللہ عذابن بیان او بیا فرمائی کہ دبی وقفان و سرا پا دلائل باندی جہاد کول دا ترد جہاد نا دیر بیر چی دید دا اللہ دلائل بیان کی دا اللہ پاک دا یوالی دا ترد جہاد نا دا دوی دا پاردا سخت اور بے جہاد زکا پتورا بسڑی خالی مرشی
او چې دلیل ورته بیان کی نو د کفر بنا کام شي او د دیوا د هدایت سترګې رڼا شي دا د لپاره د تورې د جهاد نه لوی جهاد او بیا الله پاک فرمایي چې ما دو دریابونه داسې ګرځولي دي چې د یو اوبه خوږې دي او د بل اوبه ترخې نو په دې کې مختلف تفسیرونه علماء کړي دي چې دا دو دریابونه کوم ځای کې بحر فارس او بحر روم او یا پچټاګان کې دا دو نهرونه دریابونه دي سمندرونه دي د یو اوبه مزیدار خوږې او د بل اوبه ترخې یو بل سره یو ځای کېږي نه دا د الله پاک د قدرت نښه او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو مې د اوبو نه پیدا کړې چې هغه اوبه ستاسو نطفه ده د دغې د وجې تاسو کې مې نسبونه وګرځول چې دا پلار دی دا زوی دی دا رور دی دا خور ده دا مور ده او په دې وجه تاسو کې مې سخرګنې پیدا کړې چې دا سخر دی دا واخې ده دا اوخې دي وغیره دا د الله پاک قدرت الله جل شانه د دې اوبو د وجې انسانانو کې رشتې پیدا کړي دا مې د پلار زوی دی دا مې د نیکه زوی دی دا مې د تره زوی دی دا د ماما زوی دی دا نسبونه الله پاک پیدا کړي د دې دومره دلایلو باوجود مشرکان د الله سره د داسې خدایانو شریکول کوي چې د هغې په عبادت کولو کې فایده نشته او مشرکان د داسې خدایانو عبادت کوي چې د هغې په عبادت نه کولو کې نقصان نشته لکه د دې کافرانو بتان چې عبادت یې کې فایده پکې نشته او که عبادت یې نه کې څه درته ویلی نشي دا رب العالمین د دلایلو ذات پرې ښودل او داسې بې فایدې څیز عبادت کول دا د دې بې وقوفي ده چې دا مشرکان بې وقوفان دي او بیا نبی علیہ السلام ته الله په خپله ذمهداري بیانوي دوی ته ووایه چې زه ستاسو نه په دې دین بیانولو څه مزدوري نه اخلم که څوک غواړي د الله جل شانه د مقابلې دپاره د ځان له لار ولټوي او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې اسمانونه او ځمکې او څه چې په مابین د دې دواړو کې دي دا مې په شپږو ورځو کې ټول پیدا کړ د دنیا د ورځو په اندازه او بیا الله پاک په عرش باندې استوا وکړه دې ځای کې موږ او تاسو دا مسله بار بار ویلې ده چې استوا د الله پاک د پاره په عرش ثابت ده لیکن د دې معنا الله پاک نه علاوه هیڅ چاته معلومه نه ده او د دې صفت الله پاک د پاره ثابت دي خو د مخلوق په شان نه استوا د الله صفت الله د پاره ثابت ده د مخلوق په شان نه ده او د دې معنا الله نه علاوه هیڅ چاته معلومه نه ده نو الله جل شانه فرمایي الم تر الى ربك كيف مد الظل الم تر تنغوري الى ربك فعل استاد ربك كيف مد الظل سنگ خوروي سور د سحر نا تنور راحتو پور تفسیر جلالین لکی من وقت الاسفار الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساکنا کلا پا وقتی گرزول بویدا سور بتاسو ہمیشہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا بیا منگو گرزو نور پدی سور باندی دلیل او علامہ ثم قبضناه الینا قبض یسیر بیا منگ را غندو دی سور لرا فرا غندول آسان سرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ود اللہ پاک غزات تے گرزول دستاز پارش پا پردا والنوم سباتا او گرزول دستاز پارا خوب راحت بدن وجعل النهار نشورا او اللہ پاک گرزول دستاز پارا ورزو دپارا دگرزیدو دلٹولو درزق دپارا هو الذي ارسل الرياح بشرا
او د الله پاک هغه ذات چې لیږي هواګانې زیری ورکوونکې بین یدی رحمت وړاندې د باران د رحمتنا وانزلنا من السماء ماء طهورا ومن نازل د اسمان طرف نو پاکي لنحيي به بلدة ميتا د پارا دې چې موږ را ژوندې کو په دې اوبو باندې مړزمکا ونسقيه مما خلقنا انعاما او مسکو دې اوبو لره باغ مخلوق چې موږ پیدا کړی دي ساروي واناسیه کثیر او ډېر انسانانو ته یعنی دا انسانانم دا اوبس کې او زناورم دا اوبس کې ولقد صرفناه بينهم ليذكروا او بتاقي سره من بار بار دا مثالونو بیانو په مابین د دوی کې د پارا دي چې نصیحت حاصل کی فابى اكثر الناس الا كفورا پس انکار او اکثر د خلق مگر د ناشکرین نه ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا او کچره من غوښته من بقام خاله غلي پاره او کلی کی يرون کې پیغمبر فلا تطع الكافرين فاستعبدار مكود کافرانو پیغمبر وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد کا د دوی سره جهاد وی په دلایل باندې هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات او د الله پاک غزاد کی تجارت کړی دي بحرین دو دریابونه هذا عذب فرات دا یو دریاب چې دا خوږ دي او هضمېدون کېرده دي اوبه وهذا ملح اجاج او دا بل نمکین دي چې ترخی دي نه تېرېدونکي دي د دې اوبه وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا او الله پاک ګرځولې په مابین د دې کې برزخا پرده وحجرا محجورا او مانع مضبوط هو الذي خلق من الماء بشرا او د الله پاک غزاد دي چې پیدا کړی دي د اوبو نه انسانان فجعله نسبا وسحرا پس ګرځولې د پارا نسب او سحرګنه وکانا ربک قدیر او دستارب قدرت والا ذات ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم او دا کافران عبادت کی سوا دا الله دا خدایانو چې دا غي په عبادت کې دوی د پاره پیدا نشتا ولا يضرهم ضرر ورکول شي دوی ته چې دی عبادت انکی دا غي په عبادت کول کې دوی ته پیدا نه ورکي او په عبادت نه کول کې دوی ته نقصان نه ورکوي وکال الکافر علی ربه ظهیرا او د کافر د خپل رب په مقابله کې مددگار د شیطان وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا او مونږ ته نه لېږلي مگر زیر ورکوونکي او ير ورکوونکي ولتو فرمای ما اسالکم علیه من اجر زن غوالم استاسنا پدی دین باندې سبدلا الا من شاء مگر کسو غواړي ان يتخذ الى ربي سبيلا دې اونې سیخ بل طرف تلارا وتوکل علی الحي الذي لا يموت او توکل کو باغ ذات باندې چې همیشه د پاره ژوندې نه وفات کیږي وسبح بحمدي او تسبيح بیان کا حمد الله وكفى به بذنوب عبادي خبيرا او کافی د الله پاک په ګناهونو د بندگانو خبردار الذي خلق السماوات والارض الله پاک غزاد چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکي او ما بینهما سجب ما بین د دې دواړو کې دی په سته ایام پشپغ ورځو کې ثم استوى على العرش بالله پاک استوا کړی دا پاک استوا کړ په عرش باندې الرحمن الرحمن ذات دی فاسأل به خبيرا پس تاسو کې انسان په الله پاک باندې خبيرن چې خبرداري درکې تا ته په خپل صفاتونو باندې واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن او ورکل چې ویل شي د مکی مشرکان ته چې تاسو سجدو کې رحمان ذات ته قالوا ويدا مشرکان ومر رحمان او رحمان ذات څوک دي انسجد لما تأمرنا ایا موږ سجدو کا ذات چې ته موږ تداغي حکم کې وزادهم نفورا او زیات کی دا حکم د دوی د پاره نفرت د سجدینا یعنی د سجدی دا حکم د دوی نورم نفرت د الله پاک نه سیوا کی واخداوان الحمد لله رب العالمین